सुनो 90 सेकंड्स کې د نن ورځې مهمه خبرونو سره زایمه همیره مهوش. IMF دباو وروسته حکومت په پټرول او ډیزل سبسیډي ختمه کړې او پټرولیم لیوی کې 55 روپۍ فی لیټر اضافه شوی. پټرول په نرخ کې اضافه وروسته یو لیټر نوې قیمت 458 روپۍ یو سلويخ پیسې او های سپیډ ډیزل نوې قیمت 1510 روپۍ 15 پیسې مقرر کړې شوې. بلخو د پاکستان ګوډز ټرانسپورټرز اسوسییشن د پټرولیم نرخونو کې اضافي وروسته په کرای کې 15% اضافي اعلان کړي. د اسوسییشن صدر ملک شهزاد وینا دا چې پټرولیم نرخونو کې اضافه قابو ونکړې شو نو پاکستان کې ټرانسپورټ ودرولې شي. وزیر اعظم شهباز شریف په وینا ټول پلازا ټیکس کې اضافه معطل کړې شوی او نوټیفیکیشن جاری شوی چې 15 اپریل څخه ټول پلازې ټیکس کې اضافه به اوس نه اخیستل کیږي. د اف آی ای پیښور ټیم په بي تحصیل کې کاروایی دوران نيجي د یو پارکینګ شپږ گاډي خپل ولکه کې اخیستي چې پکې 1,15,000 لیټر غیر قانوني پټرول او ډیزل هم ترلاسه شوي. بنو کې ترهګرو په ډومیل پولیس سټیشن بارودي مواد نه ډک گاډي په ذریعہ هڅه ناکامه کړې ده. په وخت کاروایی لوجې چاودنه د هدف نه رسیدو مخکې وکړې شو چې په نتیجه کې 15 کسان په حق رسیدلی او 14 پولیس اهلکار ژوبل شوي. خیبر پختونخوا کې جاری میټریک امتحانونو دوران په مبینه توګه پیپر لیک سکینډل کې ککړ سلور استادان معطل کړي. بلخوا د ټول ملک په شان په خیبر پختونخوا کې هم ټول سرکاري تعلیمي ادارو کې هفته کې 4 ورځې کلاسز او 3 ورځې چوټي نظام نافذ کړی شوی. دا تر دې د ما مهم خبرونه نور خبرونه او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.